أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دري او یا نمبر آیات تی سورت آل عمران دري مسیپارا ولا تؤمنوا او تاسو یقین مکوي الا مگر لمن په هغه چا باندې تبعا چې تابعداري کړی وي دینکم دین د تاسیم قول ورتو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الہدا بے شک ہدایت ہد اللہ ہدایت دے اللہ تعالی دی ان یؤتا چ ورکړشی احد یو کستا مثل ما اوتیتم پشان دے هغه چې درکړې شوی دی تاسو ته او یحاجوکم یا دوی بحثو کې دی تاسو سره عند ربکم پنیز در رب د تاسو باندې قول ورته فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفضل بشک فضل بید اللہ پلاس دے اللہ تعالی کی دی یؤتیه ورکوی دغه فضل چې مراد ری نبوت دی من یشاء هغه چاته چې اراده وشي والله او الله تبارک وتعالى واسع فراخ دی رحمت دد علیم ډیر پوه دی نو اے بنی اسرائیل تاسو په دې باندې غوسه مکوئ چې دا نبی اخر زمان ولې په نیمونږ په تربګانو کې راغی دوی وایي چې نبی اخر زمان چې په بنی اسرائیلو کې راغلی وای نو موږ منلی وای دا خو د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې راغی او اسماعیل علیه السلام خو زمونږ په تره زامنو کې را درومي او داسې الله پاک فرمایي دا د ما مرضي ده چاته چې ما اراده وشي هغه نبوت ورکومه چاته مې چې وشي اراده هغه نه ورکومه نو تاسو په دې باندې زړه مه بدوو حقیقت هم دا دی چې دا زړه بداوی نه دی پکار دا ګناه کبیره کې راځي حسد دی نو د بل چا په ښېګړه باندې زړه چیل یا د بل چا مال دولت او د عزت نه سوځېدل دا بالکل نه دی پکار بلکې کوشش دا پکار دی چې الله پاک دربار کې سړی سوال وکړي چې یا الله هغه ته ورکړي ما ته هم دا شیان راکړه نو دا شی ښه دی او بغض او حسد شیطان کړی او کوم ځای سر شو الله تعالی موږ تاسو له په قرآن عظیم شان عمل راکړي صدق الله العظیم